رحیم مرکب اضافي مونږ وې مرکب پیچیده مرکب اضافي چې څو ځله مرکب اضافي بار استعمال شوی په جمله کې اوس داسې مرکب چې په هغې کې ضمیر استعمال شوی مرکب اضافي چې په هغې کې ضمایر استعمال شوی یو ناون یو پروناون انګلیش کې چې ورته یو اسم یو ظاهر اسم یو ضمیر وي که زید چې کم دی مونږ ذکر کوو کتاب و زید کی کتاب دا په مرکب اضافي کې مونږ د اسم استعمال وکړو اوس چې مونږ وو چې اوس کی کتاب یعنی د ضمیر استعمال کوو زید نوم نه اخلو اوس کی کتاب یا مونږ استا کتاب آپ کی کتاب دا ضمایر دي کنه انت هوا هي وغیره نو دا په مرکب اضافي کې چې مونږ استعمالو د ضمائر دا استعمال شوی قرآن کې او حدیث کې ډېر رغلی کنه کتاب زید په ځای مثلا رغلی کتاب هو پکې هو ضمیر استعمال شوی کنه اوس دغه ضمایر استعمال درته ښایي دا دومره ګران نه دی خو ما در سره دغه وعده کړې وه چې ورو په ترکیب ښه روانو ترکیب به روانو کنه مبتدا او خبر نه مخکې ترکیب روانو ښه سبب الله سبب انشاءالله مبتدا او خبر وي بیا مسله ختم شي انشاءالله بیا تاسو په ترکیب کې روان شي خو لکه ترکیب کې روانولو د پر مخکې د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کوو مونږ ښه چونکې دا با چې کومه ده دا با دا حرف جار دی او مرکب جری د مرکب اضافي نه بعد مونږ نه دی ویلې مرکب جری نه دی ویلې کنه نو دا بابا پرې دا بل رکته بسم الله الرحمن الرحیم دا حرف جار به ختم کی او څه پاتې شي اسم او الله یعنی اسم الله څه شو پاتې شي با مت ختم کړه کنه اسم الله پاتې شي اوس دغه کم مرکب دی اسم الله کم مرکب دی اسم الله دا مرکب اضافي دی د یو اسم بل اسم ته اضافت شوی دی نسبت شوی دی یعنی الله اردو کې چې موږ ترجمه کوو الله کې نام الله کا کی چې پکې راشي په جمله کې په اردو کې نو هغه مرکب اضافي الله کې نام الله کا نام ٹھیک دی نو اسم الله الله کې نام دا یو پکې مرکب اضافي راغی کنه راغی پکې اوس بلا مسله وره الله الرحمن الله الرحمن دا کم مرکب دی مرکب توصیفی شاباس الله الرحمن یعنی په څلورو خبرو کې سره برابر دی الله او الرحمن دا رحمان صفت دی دا سه الله چې مهربانه دی دغه کا کی نه دی رغلی ښا چې الله کا رحمان الله کی رحیم په ترجمه کې داس مونږ وي دا سه الله چې هغه مهربانه دی مهربان الله کا کی په دې کې نه راځي چې اردو کې ترجمه نو الله الرحمن دا څه شو مرکب توصیفی الله الرحمن الرحیم دا مرکب توصیفی دی خو دوه ځله صفت شوی دی دا مسله تاسو زده کړه بیا مخکې ځو دا زور سبق وکنه خو اوس وای مرکب اضافي کې ضمایر استعمال به څنګه کیږي ضمایر تاسو پیژندلی دي کنه ضمایر په حالت رفع کې ضمیر چې کم وي د مذکر د پاره او د مؤنث د پاره د مذکر کله غایب وي او کله حاضر وي کنه وي مذکر کله غایب وي موجود وي او کله موجود نه وي چې موجود نو یو ضمیر ورته استعمالیږي چې غایب وي نو بل ضمیر ورته استعمالیږي پروناون ٹھیک دی او چې کله دغه کس چې کم دی دغه ضمیر دغه ضمایرو کې ځنه داسې دي چې کس په ضمیر چې کله ورته استعمالي کله مؤنث وي او کله مذکر کله یو وي او کله دوا وي کله ډیر وي نو د پر دغه ضمیر تاسو یاد دی خو چې کم نوي کسان دي موږ سره سکولونو مدرسو د کالجونو ولدي دو ته یاد نه دی نو دا به یاد کی د هوا ضمایر په حالت طرفه کې دا یادول غواړي هوا واحد دی هما تسنیه دی مثنی دی هم جمع دی هوا هغه یو کس
هما هغه دوړه کسان، هم هغه ډیر کسان. دا ضمیر دي خو د مذکر د پر د ضمیر دي. درې ضمیر د مرکب د پر چې مذکر موجود نه کم کم ضمیر هوا هما هم. ٹھیک دی کنه. د هوا په مقابله کې څه شی راځي؟ د مؤنث راځي کنه، هیا هما هن. یاد شو دا تخته درته یاد شو. هوا هما هم، هیا هما هن. دا هم جمع د پر راځي مذکر د پر، او د خزه د پر هم نه راځي، هن نه راځي. ازواجهن امهاتهن قرآن پاک کې راغلي کنه. هن د هن کم ضمیر چې دا د جمع مؤنث ته پر راغلی چې موجود نه وي، غایب وي، مخاطب نه وي. چې ته مخاطب وي دا ضمیر آسان دی ښه، دا ګران نه دی. چې یو کس مخاطب وي ته مخاطب کوي نو هغه ته څه وایي؟ انت وایي کنه. او چې دوه کسانی نو بیا الف ورسره جمع انتما. چې ډیر وي نو میم انتم، انت انتما انتم، انت. اوس بل اوره د دې په مقابل کې مؤنث راځي کنه. نو انت نه تزیر خلق ورکه، انت انت خزه د پر انت راځي، سړی د پر انت راځي. یاد شو؟ انت انتما دوی خزو د پر انتما راځي او سړی د پر انتم راتلل کنه. د کې به انتن هن پشان انتن. ٹھیک ته یاد شو؟ انت انتما انتن. تاسو وای انت وای انت انتما انتم، انت انتما انتن. او چې ځان ته خپل ضمیر استعمالو نو سبا وای انا. سبا وای چې ډیر کسان وي ځان د پر ضمیر استعمالي. نحنو قرآن پاک کې راغلي کنه، نحنو الوارثون. انا راغلي ها، انا نحنو. دا د متکلم د پر چې خپل سړی خبره کوي نو یا به یو یا به ډیر وي چې خبره خپل کوي. نو چې یو وي انا، چې ډیر وي نو نحنو. و دې طرف نه وي ورسو طرف نه بیا د ضمیر. زه خپل خبره کوم یو نو زه به ځان د پر شي استعمالوم انا. مونږ ډیر خبره کوو نحنو. ٹھیک ته زه تاسو سره خبره کوم چې ته یو نر یې نو سبا درته وایم انت. تاسو دوای بیا سبا وایم تاسو خو ډیر یې انتم. ما ته یو جینۍ ناسته خزه ناسته هغې ته به زه څه وایم انتې. او چې دوی جینۍ کوي ناستې انتما. او چې ډېرې زنانه ناستي نو هغې ته به څه وایم انتن. دا یاد شو که نه؟ ورسو طرف نه اوس یوه زنانه ما ته ناسته نه ده، موجوده نه ده، خو زه ذکر کوم چې هغه زنانه، هغه یوه زنانه نو زه به څه وایم هیا. څه به وایم؟ هغه دوی زنانه هما، هغه ډېرې زنانه هن. زه چې وایم چې هغه یو سړی نو څه به وایم هوا. هغه دوه سړي هما، هغه ډېر خلک هم. قرآن پاک کې د الفاظ راغلي که نه؟ هم المفلحون. هم صحیح دی، هم ډېر راغلي دي، هوا راغلي، هما راغلي، په حدیثو کې راغلي. دا یو د ضمیر حالت رفع کې. نو حالت رفع سره سره دوه حالتونه نورم دي که نه. ځکه دا مونږ زده کوو که نه چې مرکب اضافي کې به چې کم اسم بل اسم ته اضافت وشي که نه، نو چې کم اسم ضمیر ته اضافت وشي نو اسم او دغه ضمیر به هم په څلورو خبرو کې مطابقت لري. دا ځکه مونږ زده کوو څلورو خبرو کې به یو خبره خو اسانه ده چې مضاف الیه به همیشه مجرور وي، دلته مطابقت نشته. نو ضمیر به مونږ په چې کله ضمیر مضاف الیه وي، ضمیر چې کله مضاف الیه وي که نه، نو بیا به مونږ د حالت جر ولا ضمیر راوړو. حالت اوس حالت نصب او جر ولا ضمیر دا یو شای دي ښه. اوس چې دا هوا چې کم دي که نه، هوا هما هم، ٹھیک ده که نه؟ دا چې مونږ حالت نصب او جر کې استعمالوو نو څه به وایو؟ هو هما هم، هو
هوا نه به هو جوړ شي، هو ګول ها داسې هو، ټیک ده. الټه پیش ها الټه پیش هو، هما هم. او مؤنث دپاره هیا نه به ها جوړ شي، ها الف ها الف ها ها، نو نوره ګردانې دغسې ها هما هن. هو انت تا دپاره چې کوم ضمیر وي هغې دپاره به کاف جوړ شي. انت په ځای به کا وایي، کا. کتابو لکه اوس کتابو سره کا انت نه استعمالیږي، نو کا به استعمال. انت کتابو کا، کتابو یاد شو که نه. مونږ وایو چې کتابو زیدن، دا کتابو زیدن دا کم مرکب دی؟ مرکب اضافي دی. کتاب مضاف دی، زیدن یې کتابو کا دا کم مرکب دی؟ مرکب اضافي دی، ولکه دلته ضمیر استعمال شوی دی. کتابو کا ستا کتاب، آپ کی کتاب، کا کی پکې راغل که نه. نو چې کله مونږ د ضمیر استعمال کوو په مرکب اضافي کې، نو د انت ضمیر پکې نه استعمالیږي چې کتابو انت، داسې نشي ویل، بلکې وایه به چې انت په ځای به څه وایي، کا. نو چې دوه کسان وي بیا به څه وایي، کوما. ډېر چې وي کوم، کتابکم انفسکم شته که نه قرآن پاک کې. کا کوما کوم، او کې او زنانه دپاره صرف زیر راوړه، کې کوما کوم کنه، ټیک شو. او انا په ځای به یا استعمالای، یا زبر یا. انا په مقابل کې بس شی استعمالي، دا انا شو که نه. د مقابله کې به حالت نصب و جر کې یا صرف یا زبر یا. او نحنو په ځای باندې بس شی راشي، نا، نون زبر الف نا، نا. یاد شو، نحنو په ځای نا به راشي. لکه ته چې وایې چې زما کتاب، نو څه به وایې، کتابي. او دغه چې ما درته وایي چې پکې څو قاعدې ګرانې روانې دي که نه، مونږ وایو که نه یا زبر یا، داسې مې ویلي که نه چې دلته به یا زبر یا راځي، او ما وایو چې کتابي، کتابي یا خو مې نه دي ویلي که نه. نو دغه قاعدې پکې مخکې روانې دي. ښه، او اعراب سره چې حالت نصب او جر کې متکلم ضمیر ځان دپاره استعمالوي، نو انا ضمیر به نه استعمالوي، یا به استعمالوي، یا زبر یا. او چې جمع متکلم ډېر کسان خپل ځان دپاره ضمیر استعمالوي، نحنو به نه استعمالوي، بلکې نا به استعمالوي. کتابنا، کتابنا، کتابي کتابنا، ټیک شو. دا یاد شو. اوس دغه کتابو مضاف کوي، مضاف الیه ضمیر ورسره استعمال کوي کتاب سره، کتابو زیدن. نو ته چې ووایې چې د هغه کتاب، نو څه به وایې، کتابو هو. کتابو هوا به نه، کتابو هو. هغه دواړو کتاب، کتابو هما، هغه ډېرو کتابونه، کتابو هم. ښځې دپاره کتابو، ها کتابو ها. ته وایه مخکې پسې وایه، کتابو هما، کتابو هن. شاباس، تاسو دا یاد کړ کړئ. او ځان دپاره کتابي، او جمع دپاره کتابنا. اوس دغه قاعدې دي، لږ ټایم وګوره چې 20 منټه نه پوره شوي نه، نو مخکې وایو. ښه، لږ مخکې پسې وایه. دا قاعدې یادې کړه چې دا هو ضمیر چې کم راغلی دی، دا کله په دې باندې الټه پیش راغلی په قرآن پاک کې. ښه، هو کله الټه پیش پې راغلی، کله دغه عام پیش پې راغلی. کتابو هو کله راغلی، کله هو وي. دا ولې داسې هو ضمیر چې دا کتابو هو، نو دا هو کله داسې وي، کله هو داسې الټه پیش پې راغلی، کله دا هو باندې هو راغلی، پیش یې پې راغلی، او کله دا هی باندې زیر راغلی. ټیک ده که نه؟ داسې وي، هو هو هی، داسې ضمیر یو دی د حالت جر ضمیر چې کوم، خو کله الټه پیش پې راغلی، کله د عام پیش پې راغلی، او کله زیر پې راغلی. دغه زده کړه ته ولې
دغه یادول غواړي ښه چې د دې هونه مخکې پیش وي یا زبر وي د هونه مخکې پیش وي یا زبر وي لکه کتابو نه بعد هو راغی کتابو هو راغی نو د دې هونه مخکې څه شی دی پیش راغلی دی کتابو هو اوس بل درته لکه پیش وي یا زبر وي که نه کتابو هو او یا کتابا ہوئی کتابا هو نو دا کتابا هو نه مخکې څه راغلی زبر راغلی چې کله پیش وي یا زبر وي بیا به د باندې الټه پیش راځي اوس کتابه نه بعد به هو څرنګې وای کتابه نه بعد هو وای نو کتابه نه بعد به څه وای کتابه هو کتابو نه بعد به څه وای کتابو هو کتابه هو کتابو هو کتابه هو کتابو هو چې کله د هو نه مخکې زبر یا پیش راشي نو دا به د الټه پیش وای او که زیر مخکې زیر پته شوی و که نه زبر پیش خو مې ووی که نه اوس د هو نه مخکې چې زیر راشي لکه کتابې راشي که نه کتاب مجرور وي نو خامخا زیر وي که نه کتاب بو خو نه شي لکه کتابانه شي کتابې به وایي که نه نو کتاب راشي د کتاب مجرور وي بانا هو نه مخکې زیر راشي نو کتاب هو به نه وای بیا به څه وای بیا به کړي زیر وای کتابه چې زبر او پیش د هو نه مخکې راشي نو الټه پیش په وای او چې زیر راشي د هو نه مخکې نو کړي زیر به په وای اوس کتابې نه بعد به څه وای هو به نه وای بلکې هی به وای کتابه هی یو بله قاعده په دې کې دا یاده کړه که یا ساکن راشي که دا هو نه مخکې یا ساکنه راشي داسې یا راشي چې ساکنه وي راځي که نه چې نون ته کټ کې کتابای بین نه مونږ کتابای نه دي که نه نون چې ته کټ کې نو کتابای به پاتې شي د یا ساکنه شوه که نه نو بیا به کړي زیر پې نه وای بلکې پړي زیر به په وای کتابای هی به وای هی به نه وای هی به وای د یاد شو کتابای هی یو بله قاعده پکې ووایه بس بیا به خط بشي څلور قاعدې دي پکې سر زه بیا درته اسانوم ښه که دې نه علاوه یا چې سکینه وي که نه نو بیا به پړه زیر پې وایه که نه کتابای او که یا نه علاوه بل ساکن حرف راشي بل ساکن حرف راشي او یا الف راشي بل ساکن حرف مثال الله سي لکه من نه بعد دا من چې دا که نه من نون ساکن راغلی که نه نو من او دلته هو راغلی دی من هو نه مخکې نون ساکن راغلی که نه نو دا به بیا په هو به نه وای بیا به دغسې پیش وای من هو به وای سیده پیش به بیا من هو وای او که الف راشي ځکه چې اوس کتابانې نه نون کټ کې نو که الف راغی که نه کتابانې نه کتابانې آنې دي که نه نو دې نه نون کټ کې نو څه شی به پاتې شي الف به پاتې شي کتابا به پاتې شي الف راغی نو بیا به هم په هو باندې پیش وای کتابا هو من هو کتابا هو د څلور قاعدې بیا سر نه درته وایم بیا به سبق ختمو دا هو د یاد ساتئ هو نه مخکې چې زبر او پیش راشي نو په دې باندې به الټه پیش وای لکه مثال کتابو هو او کتابه هو او که د هو نه مخکې زیر راشي نو په هو باندې به کړي زیر وای لکه کتابه هی او یا ساکنه چې راشي د هو نه مخکې لکه کتابه نو یا ساکنه چې راشي د هو باندې به صرف زیر وای پړي زیر کتابه هی او چې دې نه بعد یا نوی بلکې بل حرف ساکن راشي لکه من راغی نون ساکن نو یا الف راشي یا که الف راغی د هو نه مخکې یا نون یا بل حرف د ساکن راغی نو بیا هو باندې به پړه پیش شو د عام پیش پې وای من هو کتابا هو صحیح دی که نه اون
اوس کې یعنی هغه سړی دی هغه د پر هو استعمالي کنه د هغه دوا کتابونه مونږ څنګه وو د هغه دوا کتابونه کتابان نه الف نون کټ کتابا بشي نو هو ور سره ولا غوښ شي کتابا هو د دې وسمانه شي د هغه یو کس دوا کتابونه کتابا خا یاد شو کنه د هغه دوا کلمونه دا وسنګ وای د هغه دوا کلم کلمان هو داس وای کلما هو نون بکټ کې الف په پاتې شي نو الف چې هو نه مخ کې راغی نو دا کتابه هو به نه وای بلکې کتابه هو به وای یاد شو دا دغه سبق د دې پر ډیر دی